بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي پودکاسټ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان. آیا افغانانو له چې کوم اخرنی ډیډلاین ورکړی دی په هغې کې څه عمل درآمد شو یا څه داسې خبرې مخې ته راغلي دي، څه سختیان شته که نشته، یا څومره غیر قانوني افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کولو په هغې کې څومره لاړه یا څومره په پاکستان کې اوس هم موجود دي او د پاکستان لخوا په هغې باندې څه اقدامات اوچت کړلی شوي دي. په دې ټول هر څه خبرو کولو دپاره موږ سره نن په سټوډیو کې یو ځل بیا سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب، ننني پروګرام کې تاسو ته بیا هرکلی وایو. ډېره مننه شاهجي، مهرباني. تhank you. ټکر صاحب، څه نوې اپډیټس راغلي دي یا نه دي راغلي د غیر قانوني افغان کډوالو حوالې سره؟ موږ وکتل په درې ورځې چې څه خبرونه داسې وو چې لکډاون و، څه مخې ته نو راغلی. نن ویلی کېږي دا چې څه نوی خبر مخې ته راغلی، نو هغه خبر څه دی زموږ د کتونکو سره لږ شریک کړئ. او دا تاسو ډېره مهمه خبره وکړه شاهجي چې لکه څو ورځې داسې ښکارېده چې ګوندې اړو څه معامله نشته، څه مسله نشته، خو معامله هم په خپل ځای ده او خبرونه هم ټیک ټاک. لکه نن چې دا کم خبر دی 13 ورځ راغلی دی، نو دا د فیصله کن کاروایی دی، خو د وفاق لخوا نه، بلکې دا هم ځکه دی چې د خیبر پښتونخوا کوم حکومت دی نو د دوی لخوا یو فیصله کن کاروایی د دې فیصله شوې ده د چا خلاف؟ د افغان کډوالو خلاف. لکه د دې وړاندې مونږ وکتل چې کوم وفاقي حکومت و نو هغوی خو فیصله کن کاروایی کړې هم وه، د دې فیصله یې هم کړې وه او دا فیصله یې په 13 کال نه بل کال نه بلکې په کال 2023 کې د اکتوبر میاشت کې کړې وه چې څومره هم غیر قانوني خلک دي انکلوډینګ افغان ریفوجیز په شمول د افغان کډوالو، نو دا به دوباره لیږل شي خپلو هیوادونو ته چې په هغې کې اکثریت یعنې ګڼ شمېر هغه د افغان کډوالو. صحیح. او دغه سلسله شروع وه ځکه چې کیټګریز دي، قسمونه دي په افغان کډوالو کې، لکه مطلب چې ICC کارډ هولډرز، POR کارډ هولډرز، بیا مطلب چې بالکل انلیګل چې هغوی هېڅ قسمه اسناد نه لري، او څلورم هغه دي چې هغوی سره ویلډ ډاکومنټس دي لکه پاسپورټ باندې راغلي، ویزه باندې راغلي، نو هغې ته خو څه مسله نشته. خو بیا اوور د ایرز او مطلب اوور د ټایم مطلب یې چې دوی ته وختونه ورکول کېدل، نو په کال 2025 د مارچ په میاشت کې یو قسم د هغوی دپاره ټایم ختم شو چې کوم انلیګل دغه او بیا مطلب چې د POR او ICC هغه هم انلیګل وګرځول شو. نو د هغې نه وروستو بیا د واپسۍ هغه عمل ټیک ټاک شروع شو. اوس بیا پکې مسله دا راغله چې د وفاق خو په خپل ځای و، یعنې اسلام آباد وفاقي حکومت د پاکستان چې دی به ځي، خو دوی د چون کې په پاسټ یعنې ماضی کې په تېرو وختونو کې داسې د ایکسټنشن به ورکړی کېده، اموده به وغځول شوه، نو زیاتره په دې ګمان وو، امید وو. خو دا بیا د پاکستان حکومت واضحه کړه چې هېڅ نشته. خو دلته ابهام دا و چې د پښتونخوا حکومت هغه په یو صفه نه و د افغان کډوالو په معامله کې د وفاق سره، یعنې د ګنډاپور صاحب بیانونه زموږ مخې ته دي. بالکل. بیا سهیل افریدی صاحب چې راغی نو د په خپل لومبي دغه کې دا چې موږ نیشنل پالیسي منو، یعنې دا خو دوی واضحه کړه، خو صرف دا غوښتنه یې وکړه چې دوی ته د اسانتیاوې ورکړی شي، لکه مطلب چې هلته کم هغه ون وینډو اپریشن دي شي چې دوی ته په اسانه لکه دوی هغه کوایف پوره کړي که رجسټریشن د کار څه دي. خو وخت تر وخته کله به ترجمان صاحب وی چې کیمپ مونږ به یې کیمپ خالي کړی شو، بجلي هغوی به یې نه څه مسله نشته. نو دا یو شی اوس چون کې صوبایي حکومت ته هم دا احساس په شوي، نو زمونږ چې کوم وزارت داخله دی د صوبایي حکومت د دې نه چې کوم وزارت داخلې ته وفاقي ته رپورټ ځي، نو اوس یو رپورټ تللی دی، نو په هغې کې دا ویلي دي واضحه توګه باندې چې اوسه پورې 9,86,500 افغان کډوال داستانه شوي دي. بیا زمونږ د چیف سیکرټري صاحب لخوا، زمونږ د صوبې چې کوم چیف سیکرټري صاحب دی د هغوی لخوا ټول ډیویژنل کمیشنرز ته دا هدایات شوي دي چې مرحلهوار به تاسو پلان شریکوئ جوړوئ د دوی لپاره چې دا باقاعده په دې کار شروع شي. لکه 13 تاسو وګورئ په دې 1300 ورځو کې بلکې میاشت و نیمو به وي د ټولو نه زیات په ګڼ شمېر کې لاړل افغان کډوال ستانه شو. نو حقیقت دا دی چې هغه پروسس لږ داسې و چې موږ نه محسوسوو، اگر چې روان و بند شوی نه و، نور بارډر خو بند دی، د تګ راتګ تجارت هر څه دپاره، خو که پرانستی دی نو صرف د افغان کډوالو د بیا ستنېدنې دپاره دی. خو داسې لکه چې څنګه په پنجاب کې کاروایي کېده یا په سند کې کېده، نو هغه شان موږ ته نه ښکارېده. اوس باقاعده دې نوټس اخیستی شوی دی، څنګه چې فیصله کن کاروایی وفاق کړې وه داسې اوس زموږ د پښتونخوا حکومت هم وکړه. بله خبره دا ده شاهجي چې لکه
کیمپونه خو ټول ډي نوټیفاید کړی شوي دي 43 کیمپونه په پښتونخوا کې خو 13 کال ډي نوټیفاید کړی شوي دي او په هغې باندې عمل درآمد هم شوی هم ستاسو په دې پلیټفارم مونږ ویلي دي چې ډي نوټیفیکیشن سر څه خبر مخې ته داسې راغلی چې اخرنی ډیډلاین یو ځل بیا ورکړو اخرنی ډیډلاین خو یې ورکړی دی ډیډلاین خو ګورئ که څوک وایي چې اخرنی ډیډلاین یې ورکړی د څه ډیډلاین خو ډیډلاین خو ختم دی پروسس روان دی خو په دې کې لکه سستروي راغلی وه په هغې اوس ټیک ټاک لکه کار خو روان دی چې لکه زیبا اوس دوی ته وایي ګوره ټول ډیویژنل زموږ د هر ډیویژن لکه اوس مردان ډیویژن دی که نه لکه اوس د هغې چې کوم مشر دی نو هغې ته ویلي ټول کمیشنرز چې کوم دي ډیویژنل کمیشنرز چې تاسو په دې خپل پلان شریکوئ او هفتوار اوس هم ورته 48 غنټې ورکړی وي چې په دې کې تاسو خپل پلان شریک کړئ چې څه پلان دی څومره لاړل څه به کېږي او څومره چمتو دي نو په دې کې اوس زموږ صوبایي حکومت هم چې کوم دی نو هغه ټیک ټاک سر افغانستان یو دعوه کوي چې کوم غیر قانوني افغانیان خلک دي هغې وایي چې یو خو موږ سره پاکستان د مېرنۍ مور سلوک کوي لګیا دی اول چې کله موږ راتلو نو موږ د ښه په درناوي باندې هرکلی کړی اوس چې کوم دی نو موږ په بېعزتۍ باندې ویستلی کېږي نو آیا واقعي سره پاکستان د افغانیانو بېعزتي کوي لګیا دی ګوره دې ته په دې نظر کتل پکار وي شاجي دا ډېره مهمه پوښتنه ده بلکې معامله ده دا د یو دوو کسو مسله نه ده دا د لکونو خلکو ده بلکل نو په دې کې به ځینې خلک داسې وي چې هغوی به څه ګیلې معنې کوي بل دا د لکونو خلکو ریپیټریشن دی نو په دې کې به انتظامیه کله سختي کوي کله به پولیس سختي کوي کله به حکومت کوي نو هغه ګیلې خو نیچرل خبره ده اوورال چې کوم که هغه د حکومتونو دی لکه بیا خصوصا د پښتونخوا حکومت زموږ د پولیس زموږ د انتظامیې نو ډېر ښایسته دی ګوره په دوی جرګې وشوې ورسره کینې په دې کوواټ کې مردان کې پېښور کې نوخار کې هریپور کې هر ځای کې د دوی د مشرانو سره کینې باقاعده زموږ انتظامیې زموږ حکومت زموږ پولیسان چې دوی سچوز مونږ داسې ولیدل ډي اس پیز مونږ ولیدل د پولیس مشران چې هغوی لاړ شي دوی سره کینې چې یاره دا د حکومت فیصله ده تاسو به ځئ او تاسو خپل روزګار راټول کوئ که چا سره دوکه شوي هېڅ قسمه دوکه ګوره دنیا ده هغه خو په لکونو خلک دي که کېږي انډیویژولز لیول باندې به وي بیا که خدای مه که چا سره بد سلوک شوي د دې بالکل موږ په حق کې نه یو خو هغه د پاکستاني سره کېږي که د یو افغان وګړي سره کېږي چا زیاتی خو زیاتی دی که نه انلیګل کار دی غلط کار دی ظلم دی جرم دی دا خو نه دي په کار خو که په دوی دا دعوه کوي چې ګوندې موږ سره غیر انساني سلوک یا د مور د میرې سلوک کېږي ګورئ دا دي افغانان د دوی وطن کم یو دی افغانستان به څوک ودانوي همدا افغانان به په خپله ودانوي زه خو یم چې دا احسان ومني د پاکستان چې دوی لیږي هلته به افغانستان جوړ دوی دعوه کوي سر چې لکه د پاکستان چې څومره بازارونه دي هغه افغانیانو آباد کړي دي نو په کار نه چې دوی د خپل افغانستان بازارونه آباد کړي دا خو منل په کار دي دا تکړه خلک دي شاجي دوی په روزګار کې تکړه دي دوی سوال نه دی کړی دوی چاته لاس نه دی نیولی دوی راغلي دي چا چې څه وسو د هغې مطابق د صفر نه کار شروع کړی دی لکونو کروړونو ته رسېدلي هم په دې پاکستان کې خپلې مزدورۍ کې بلکې دې ځای نه خپل روزګار هغه بهر ملکونو ته غځولی دی خو ستاسو دا پوښتنه دا ته زم کوم بلکې زه خو به ورته خواست و مینت وکړم چې تاسو لاړ شئ اوس تکړی ګورئ دلته ماهر لسانیات پیدا شول لینګویسټک کې کار وکړو دلته مطلب یې چې قالین بافی کې خو د دوی یو آرټ دی هغه نور ټیک ټاک شو په روزګار کې په هوټلنګ کې په ټرانسپورټ کې لکه بېتحاشا دلته مطلب چې ټرینډ افغانان پیدا شو سکلفل افغانان پیدا شو که دا لاړ شي دا تعلیم یافته افغانان دلته پکې ځوانان ډاکټران شو ماشاءالله بل په دې پېښور کې چې د دې پېښور خوره ده داسې په ټوله دنیا کې د پېښور خوره زموږ پېښور ډویژن نه دی د دې خوره د میډیکل ایکسپرټس لپاره زبردست ده ډېر بهترین ډاکټران پیدا کړي دي نو دغه زموږ افغانان وروڼه دوی دلته سبق وویې په سلګونو پکې داسې دي چې د دې ځای نه فارغ التحصیل شو په ښو فیلډس کې په دې یونیورسټۍ نه فارغ نه شو کالجز نه فارغ نه شو نو که دی لاړل نو دوی به خپل افغان وطن ډېر په ښه طریقه باندې جوړ کړي نو په دغه په انفرادي توګه که دوی سره څوک زیاتی کوي سخت کنډمنیشن کوو مذمت یې کوو نه دی په کار لکه موږ ستاسو د پروګرام کې هغه کیسه کړې وه د رستم او د کوګا د بنیر او د مردان چې څومره په درناوي وه خلک خوشحاله تاسو هم زمزم څومره خوشحاله وي پاکستان خو زموږ دویم وطن دی دا خو زموږ خوره ده سر یو دردناکه سوال دی دې سره تاسو د تعلیم خبره وکړه د یونیورسټیانو خبره هم وکړه دوه اخرني سوالونه کوم پروګرام چونکې وخت کم دی
لومړنی سوال زما دا سر چې لږه موده وړاندې پېښور یونیورسټۍ نه چې کوم دی نو سټوډنټس چې کوم دی هغه خپله ډګري حاصله کړه په هغې کې چې کوم زنانه وو هغې بیسیکلي افغانیانو غیر قانوني افغانیانو هغې باندې زموږ یو صحافي ورور سوال وکړو چې تاسو خپل ملک ته ځئ تاسو تعلیم حاصل کو څه به کوئ نو هغې ویل چې موږ به افغانستان ته چې کله ځو خپلې ډګرۍ ته به تیلې وهو نمبر 1 سوال دا دی او دې سره اخرنی سوال دا دی سر چې اخر د تورخم او د پاکستان او د افغانستان چې کوم دغه بارډر دی د دې حل څه دی؟ د قړومبۍ خبره سړی خفه کوي خو په دې کې د پاکستان قصور یا د دې د خلکو قصور پکار ده چې دوره قابل بچی پیدا شه او هغه په کډوالۍ کې سبق وي ډګرۍ واخیسته د یو ښه ګوره پېښور یونیورسټي اف پېښور ون اف د بیسټ انسټیټیوټس د دې نه فارغ شه په هر فیلډ کې دې د افغانستان خدمت کولی شي خو دوره مجبوره دی هلته چې کوم سیسټم دی هلته چې کوم دولت دی هلته چې کوم نظام دی چې هغه دې بچي ته زمینه نشي برابرولی د تا هغه ماحول نشي جوړولی نو دا خو دا د ژړا مقام دی د هغې دپاره چې یو قابل بچی راځي او هغه دپاره سیسټم نو دا خو د هغوی نه تپوس پکار دی پکار دی دا ولس دا تلونکي مونږ ځکه وایو چې دوی واپس لاړ شي دوی به هلته سوال اوچت کړي چې دا څنګه ماحول آیا سوال به اوچت کړی شي خپل حقوق دا پکار دی چې اوچت کړي لکه څنګه چې دوی اوچتوي په دې سوشل میډیا باندې چې موږ سره دا چل کېږي نو هلته دې اوچت کړي دلته دې څه نه جوړېږي دلته داسې ګیله مانه ده هلته د دعوې ځای حقه دی چې هلته اوچت کړي نو د نورو دپاره به هم چې کوم دی نو دغه جوړ شي لکه دا د کوم ځای انصاف دی چې په ماشومانو سکولونه بند دي زنانه دې جواب نه کوي لکه دا خو سړی حیران لکه پلار بچی رالوي کې ډګري پیو کې او هغه ډګرۍ ته بیا هغه بچی و چې زه ورته تیلی وم او تیلی د دې نه بله خبره ده د سوخت د خفقان څه کیدی شي خو په دې کې خو د هغې لاس دی که نه هغې ته بهرحال خدای دې وکړي چې په دوی د علم دروازې څوک بندې نه کړي امین او بیا دا بله خبره پوښتنه شاهدي تاسو وکړه دا موږ هم د خلکو نه کوو د تورخم به څه کېږي تورخم د کډوالو دپاره آزاد دی تجارت دپاره مکمل بند دی هغه د دواړو ریاستونو ترمنځ ځینې نقطې داسې دي چې فلحال په هغې باندې چې کومه واوره ده نو واوره ده هغه اگر چې موږ د تېرو څو ورځو کې لکه د افغان علما کونسل هغه فتوا وه هغه یې ورکړه بیا چې کوم هلته زموږ سټینډرډ سټوډنټس وو د دې اړخ چې کوم د پاکستان چې کوم هلته طلبا او سټوډنټس وو هغې ته یې لاره پرانسته څه پکې راواپس هم شو خو د ټولو نه مهمه دا ده چې کوم تجارت دی او د دې سره تړل شوي خلک دي نو هغه صرف هغه خلک نه دي چې اخوا تجارت کوي او دې خوا تجارت کوي شاهجي د دې سره ټرانسپورټران د دې سره هوټلنګ والا د دې سره ایجنټس بلها ولس ته دې سره تړل شوي دي په زرګونو لکونو خاندانونه دې سره تړل شوي دي 200 کیلومتره اوږد دا چې کوم دی نو پوله ده په دې اخوا دې خوا تصور وکړئ په لکونو خلک دي نو بیا موږ دا وایو چې معاملې د دوی د دواړو ترمنځ وي په هغې د خبرې اترې هم کوي مذاکرات دې دوباره شروع کړي خو دا هغه ځای د خلکو دپاره هم ګټور دی او د دې ځای دپاره هم ګټور دی ولسي دغه دی پکې نو هغې لپاره خو موږ خواست کوو بار یې کوو ستاسو په دې پلیټفارم یې کوو چې سلار ورله روباسئ نو دعاګو یو امین ډیره مننه ټکر صاحب یقینا ډیره ګټوره او جوړه خبرې مو کړه دا زموږ سینیئر صحافي او تجزیه‌کار ساجد ټکر صاحب کوم چې درنې خبرې زموږ کتونکو سره شریک کړي او الله دې وکړي چې دا کمې مسلې د دواړو ملکونو روانې چې دا دواړه په خیر خیریت سره ختم شي دا زموږ نه پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لرا کی اجازه دلوي الله پامان